ابتدا بیا داسې وشوه چې د نبی علیہ السلام مبارکه ګوتمه باول نبی علیہ السلام سره وه چې هغې دنیا نه پرده وفرمایله بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب سره وه هغې چې دنیا نه لاړل حضرت عمر صاحب سره وه هغې چې دنیا نه لاړل بیا حضرت عثمان صاحب سره ګوتمه وه یو ځل بیر اریس ورته وایي کوې دی په هغې باندې حضرت عثمان صاحب ناستو هغه ګوتمه تې کوې ته پرېوته حکم یې وکړو چې دا کوې نه ټولې اوبه روباسې دا ګوتمه به روباسي بس د الله منشا داسې وه ګوتمه پیدا نه شوه د هغې نه بس فسادات خواره شو انتشار اعتراضات د غونډو نه مضبوط اعتراض یې دا و چې د خپل اهل و عیال د خپل خاندان خلک په اعلی منصبونو باندې کینول مونږ یې ولې کیننولو په دې اعتراضاتو په دې ماحول کې د اهل مصر یو حاکمو نو هغې د طرف نه خط رالو حضرت عثمان صاحب ته امیر المؤمنین ته چې یاره دا حاکم خو په مونږ باندې ډېر ظلم کوي تاسو دا لږ پوه کې حضرت عثمان صاحب خط ولیږلو ده ته دمکی ورکړه چې سم شه د انصاف حکومت کوه نو هغه ته چې پته ولګېده په ځای د دې چې امیر المؤمنین په حکم یې عمل کړی وی هغه شکایت والا کسان رونیول او ښې وډبول ښه سزا یې ورکړه یو یې پکې شهید هم کړو اووه کسان د اهل مصر رالل صحابو ته ټوله واقعه ذکر کړه چې خو نورم بربریت شروع کو امیر المؤمنین خواله لاړل چې هغې ستاسو د حکم خلاف ورزي وکړه نو د هغې نه پس امیر المؤمنین د هغه د معزولوالي حکم جاری کو چې دا اوس حاکم مصر پاتې نه شو هغه اووه کسانو ته وایي ستاسو څوک خوښ دی چې په تاسو حاکم شي یا عبدالرحمن ابن ابي بکر ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و وی چې دا په مونږ حاکم شي فیصله ولیکله دا ستاسو حاکم شو چند صحابه ورسره نور کل اهل مصر اووه کسانو عبدالرحمن ابن ابي بکر مو بس د هغې د فیصلې مطابق دا خو امیر المؤمنین شو د مصر نو هلته روان شو چې مصر ته روان و نو په لاره کې یو تور حبشي غلامو په اوښ باندې را روانو را منډې وهلې دې صحابو چې به کله نظر واچولو وی چېرته روانې وی مصر ته څه دپاره روانې وی د امیر المؤمنین خط وړمه حاکم مصر ته وی امیر المؤمنین خو مونږ سره موجود دی عبدالرحمن ابن ابي بکر خدا دی موجود دی هغه بل امیر المؤمنین خو لاړو معزوله شو وی نه ما ته ویل شوي چې هغه امیر المؤمنین دی وی ته له چا غلامې نو دونه یو درې خطا شو کله وتی زه د امیر المؤمنین عثمان غنی رضی الله عنه غلام ما او کله وتی زه د مروان غلام ما نو سخت غضبناک شو دا صحابه چې مونږ په کم مشن روان کو او دا کیږي څه ګوره غداري غوندې ورسره شوه دوکه ورکړی شوه دی دا غلام رونیولو او واپس مدینه منورې ته رالل صحابه جمع کل امیر المؤمنین خواله لاړل چې دا غلام ستاسو دی او جی زما دی دا اوخه هم زما ده او د خط باندې ستاسو مهر دی او جی مهر هم وی زما دی عثمان غنی رضی الله عنه درو خبر ومنل بیا ورته تحریر ولیکلو چې په دې کې خدا لیکلی دی چې دا کم کسان در روان دي که نه دا په سهیله باندې قتل کا او ته خپل حکومت جاری ساته زما د دریم حکم انتظار کوه عثمان غنی رضی الله عنه فرمایي دا الله په ذات مې د قسم وی چې دا تحریر زمانه دی هغوی په یقین وکړو چې عثمان غنی رضی الله عنه په دروغ قسم نه خوري نو مطالبه وکړه چې دا د مروان چال دی هغه د عثمان غنی صاحب د خاندان سړی و مروان وی مونږ ته حواله که مونږ د ده نه پوره بدل اخلو عثمان غنی صاحب د رشته دارۍ خاطر وکړه چې نه تاسو ته نه حواله کوم زه به په خپله پوهې کړمه زه به په خپله د ده احتساب وکړمه صحابه کرامو خبره ومنله لاړل خپلو کورونو ته اهل مصر ته غلط خبر ورسېده چې عثمان غنی رضی الله عنه نعوذ بالله د دې مسلمانانو د قتل حکم جاری کړی دی اهل مصر رالل عثمان غنی رضی الله عنه په خپل کور کې نظر بند کړو 40 ورځو پورې اوبه په بند خوراک بند مسجد نبوي کې موز بند سبم نه کوي باغیان ته راجم شو د دین یو څو ورځې مخکې صحابه کرامو عثمان غنی رضی الله عنه ته عرض کو چې دا باغیان راځي تاسو ته تکلیف رسي تاسو د قتل اراده لري
مونږ لا اجازت راکا چې په تلوار سره د دې د سټونه والوزو اته چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویلي چې مدینې نه به دارالحرب نه جوړې د جنگ میدان به نه جوړې دا د امن ځای دی او بل کو ما تاسو له حکم درکو چې دا مسلمانان قتل کې نو په تاریخ کې به بیا یادېږي چې عثمان غنی رضی الله عنه فتوا جاری کړې وه چې د مسلمانانو وینه توی کې او دا کم چې خلاف را پاسېدل دا مسلمانانو بغاوت یې وکړو د دوکې شکار شو نو رالل د عثمان غنی رضی الله عنه د کور نه خلاف غیر شافره محاصره یې وکړه کله صحابو ته پته ولګي د خپل بچی رولېږل چې لاړ شي د عثمان غنی صاحب په دروازه باندې ودرېږي محافظین شي چې هغې ته څه تکلیف ونه رسوي نو دی په هغې باندې تیرونه ورپرې وصل هغه صحیح پکې شهیدان کل څه زخمیان شول د نورو صحابو بچي کم چې محافظین رالل خو یره زړه کې پیدا شوه چې مونږ خو د دې بچي قتل کړل اوس به قریش راځي زمونږ سرمن به کوزئ پرېږدیم نه نو په دې صورت کې دی دوکه وکړه په دیوال باندې چند باغیان وروړېدل عثمان غنی رضی الله عنه په دغه وخت کې د قرآن کریم تلاوت ته ناست او د وروستو نه یې پې غزار وکړو عثمان غنی رضی الله عنه د جسم وینه مبارکه په قرآن کریم باندې پرېوته فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دقې آیات باندې پرېوته چې الله ستاسو لپاره کافي دی دقه قرآن کریم نن په روس کې موجود دی چې کم عثماني سلطنت تیر شو د هغې سلاطین چې کله په هغې مصیبت رالو نو دقه قرآن کریم بیا راواغسو د هغې تلاوت پې شروع کو الله به مصیبت ختم کو نو صحابه ورته وویل چې دی خو تاسو پرېږدي نه د شهادت نه لږ مخکې لہذا تاسو دا خلافت پرېږدئ نوی خلافت نشم پرېغوستی ځکه ما ته نبی علیه السلام فرمایلی دی چې الله به تا ته یو قمیص در اغوندي خو چېرته خلک د تا نه دا قمیص اوښکلو کوشش کوي ته به یې نه وباسې ورنه د جنت خوشبویي به هم د باندې حرامه شي خلافت یې یادولو او ما ته شهید ویلی دی نبی علیه السلام هغې ورته ویل چې نن د نجات بس صورتي مونږ جنگ ته هم نه پرېږدی خلافت هم نه پرېږدی څه چلو کو هېڅ مه کوئ ما بیګا نبی علیه صلات وسلام په خوب کې لیدلی دی او ما ته ویل چې ای عثمان نن به ته سبا د ورځې روژه ماتې به ته زمونږ په دسترخوان باندې کې دکه وجه چې نن زما روژه ده زه به نن روژه ماتې د نبی علیه السلام په دسترخوان دې ظالمانو بې دردۍ سره شهید کړو بیا وروسته د صحابو په مابین کې اختلاف پیدا شو څوک وایي چې مونږ قصاص اخلو څوک وایي قصاص نه اخلو اذان له مسله ده او دا شهادت په 13 ذوالحجه باندې شو سبا نه بل ورځ د اتوار په ورځ کم اسلامي تاریخ 13 ذوالحجه ده په دغه ورځ باندې دا اسلام عظیم لیډر د دنیا نه تشریف وړی دی چې لږ ډیر مونږ ته د صحابو تاریخ معلوم وي